والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، دا نننی کلیپ د ډیرو ملګرو په خواهش او په کمنټس باندې وشوه چې ملګري وایي چې مولانا صاحب د جادو په حقله باندې څه قرآن او حدیث په رڼا کې څه حقیقت بیان کړلی شي. نو زما محترمو مسلمانانو، زه تاسو ته یو مختصره خبره کوم. ان شاء الله تعالی د ډیرو مسلمانانو شک او شبهات به هم ختم شي او دې سره سره ان شاء الله تعالی موږ د جادو حقیقت، د جادو حکم، د جادوګر علامات او د جادوګر وسایل او د جادو شد مریض علامات او د جادوګر حکم به ان شاء الله بیانو. په دې آیت کریمه کې 102 نمبر آیت دی د سورۃ البقره. په دې کې الله وایي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين، ورپسې شول تابعداري وکړله دا هغه الفاظو چې لوستلی شوي په دور او بادشاهت د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمان، او کفر نه دی کړی سلیمان علیه السلام، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو کفر کړی. یا الله څه کفر یې کړی دی؟ اللہ جل جلالہ فرمائی یعلمون الناس السحر. دا شیطانانو کفر داو چی خودل با خلقو تا سحر و جادو. دا محترمو زمون پدی معاشرہ کی نند اللہ نا اغا بروسا او اغا امید او اغا یقین ختم شوی دی په دې باطلو څیزونو باندې. نن د امت مسلمه او خاص کر بیا چې کوم زنانه دي هغه په دې مرض کې اخته دي. د زنانو بل څه کار نشته دی بغیر د دې کار نه. محترم وګوره، دا د ایمان د لپاره ډېر غټه د خطرې خبره ده. جادو احادیثو کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اتا کاہنن، سوک چیو جادوگر کاہن خواہ تراشی او اگر کاہن جادوگر تا خپل مسئلہ ور وړاندې دی کی او د جادوگر پا اگر انفارمیشن او معلوماتو باندې دی بیا تصدیقو کی یقین ہو کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی سلوی خروج دا موز نه قبلیږي. دا خو وړه خبره ده. بل حدیث کې راځي جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمای چې څوک کاهن خواته راشي او دغه تصدیق وکړي چې آو دته هم علم غیب شته، هر څه په هر څه باندې الله پوهه دی، خو لیکن خو دا خو چې کم دی کنه
اکثر خلک وایي ګوره فلان کې پسې خبرې مه کوه ګورې خوښ به دې شي وایي نو محترمو اصل کې د اسلام او د ایمان بنیادی عقیده چې کوم ده هغه الله باندې یقین او باور ده. ډېر ښه خلک دي هغوی دا دعوی کوي، هغوی دا بیان کوي چې الله نه کېدو یقین، مخلوق نه کېدو یقین. الله باندې باور ساتل پکار دي او په دې کې کامیابی ده. ولیکن چې بیا ته هغه ښه خلک ووینې، هغه خاص خلک ووینې، هغه هم دې شیزونو پسې اخته شوي دي. لکه داسې د کبل شانتي ده، حقیقت دی ښه. او بیا زمونږ د زنانه خویندې میندې چې کوم دي دوی خو په دې سیزونو کې پی ایچ ډیانې کړي دي. دوی ته داسې د حرامیان داسې معلوم دي دا جادوګر، لکه سړی چې خپل رور کور سړی نه خطا کېږي دغه شان دوی ته د دې جادو ښځو باندې اجازه عجیبه خبره ده یار. خو به هر حال زمونږ چې کوم مقصد دی مونږ هغه ښکاره کول غواړو د قرآن او د حدیث په رڼا کې. نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتا کاهنن، څوک چې یو جادوګر کاهن نجومي خواله راشي او دغه نجومي تصدیق وکړي، د په خبره باندې یقین وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد کفر علی ما انزل محمد، فقد کفر یقینا د کفر وکړو د هغه دین نه، د هغه شریعت نه، د هغه قرآن نه چې په کوم په محمد رسول الله باندې نازل شوی دی. او په دې آیات کریمه کې په خپل الله فرمایي ګورئ الله وی سلیمان علیه السلام دفاع کړی د الله. اعتراض کو خلکو چې سلیمان علیه السلام ته د دونه غټه بادشاهي چې ملاو شوي وه، د تخت چې په هوا باندې تلو، هواګانې د دې تابع وو، مارغان پیریان د ده تابع وو، مسخر کړي وو الله. وایي نه نه د الله پاک نو مسخر کړي، بلکې نعوذ بالله د سلیمان علیه السلام جادوګرو د جادو په زور باندې د هر څه چې کوم دی کنټرول کړي وو. دا دونه غټه بادشاهي جادو باندې چلوله. نو الله تعالی د هغې رد وکړو په دې آیت کریمه کې چې وما کفر سلیمان کفر نه دی کړی. سلیمان علیه السلام باندې الزام د څه شي لګېدلی وه، لکه د سحر لګېدلی و که نه چې دی ساحر دی. په کار خو به یې داسې و چې الله پاک داسې ویلی وی چې وما کفر سلیمان وما سحر سلیمان په کار و که نه چې سلیمان علیه السلام سحر نه دی کړی، داسې په کار و. نه 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 الله وویل وما کفر سلیمان کفر نه دی کړی. د جادو کول کفر دی یار، د جادو کول سره کفر دی. جادو کول ولې کفر دی دا ځان سره یاد سره. تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح المعانی او تفسیر ابن کثیر دی آیات لاندې تاسو وګورئ چې تفسیر روح المعانی څه بحث کړی دی. امام علوسی رحمه الله په دې کې څه لیکلي دي د هغو ټولو خلاصه زه تاسو ته وایم. ګورئ او الصارم البتار کتاب صفحه نمبر 5 په هغې کې دا لیکلي دي چې سړی نه جادوګر کله جوړیږي. وای کله چې دی قرآن کریم اخپو باندې وتړي او د پاسه پې وګرځي او لیټرین ته پې لاړ شي، نعوذ بالله من هذا، د دې جادو پخېږي. وای کله چې دی د جنابت غسل نه کوي د ده جادو پخېږي. کله چې دی مونځ مکمل نه کوي، اختر جمعه ممایز هم نه کوي، د ده جادو په دی جادوګر شي. یا خدای پاکه څنګه جادوګر شي یار؟ د دې نه الله جوړ شي بیا چې دې څه وایي هغه کوي. نه نه داسې نه ده زما محترمو، خبره واورئ، خبره داسې نه ده. خبره دا ده چې تمام شریر شیطانان د ده تابعدار شي. دی افسر شو که نه د شیطان کار سره. ګورئ که نه چې کوم سړی په یو اداره کې قابل وي، د هغې ډګرۍ غټې وي، نو هغه څه هغه ته بیا پوسټ غټ میلاویږي. چې کله غټ پوسټ میلاو شي نو دی څه شي افسر شي. لاندې چې څونه ادارې کې څونه سټاف دی، څونه نوکران دي، هغه د ده څه تابعداري بیا. نو دغه شانتې د دې نه د شیطانانو افسر جوړ شي. چې کله افسر جوړ شي نو څونه معلومات چې دي، څونه حرامتوبونه چې شرارت چې دی دا شیطانان ورته کوي. او الصارم البتار دا هم لیکلي دي
دا مغه لیکلي دي چې جادوګر سړی د هله جادو پخېږي چې کله دی په ګندګۍ باندې قرآن آیتونه ولیکي پښتو کې ته په میچازو باندې د قرآن آیتونه ولیکي د جادو پوخ شي د چیف آف شیطان جوړ شي دی یا د مړي بېزتیو کې بې حرمتیو کې مړی راوباسي په هغې باندې اوبه اړوي او لاندې ورته ولاړ محترمو خبره مې دا کوله چې وما کفر سلیمان کفر نه دی کړی پکار داسې وه چې الله دا ویلی وی چې وما سحر سلیمان ساحر نه نه الله وی کافر نه زما سلیمان جادو کول کفر یا الله څنګه کافر نه الله وی ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړی دی یا الله کفر یې څه کړی یعلمون الناس السحر هغوی خلکو ته سحر او جادو ښودل دا کفر دغه رنګې جادو چې په چا باندې وشي د هغې علامات څه دي د هغې علامات دا دي محترم چې په سړک کې سستی پیدا شي څه پیدا شي سستی پیدا شي د سړي کاروبار یو سړی دکاندار دی د هغه دکانداري ټپه شي ولې ټپه شي ګوره دغه شیطانان د دې سړي په دې مخ باندې د دې دکاندار په دې مخ باندې د دې په دې دکان کې داسې یو نفرت انګیز سیستم شروع کړي چې خلک دې دکان ته ګوري نفرت ته کېږي نه ځي دکان ته یې نه ځي خلک وایي زما کاروبار یې بند کړو په دې طریقه باندې کاروبار بیا بندېږي یا د خلکو په زړونو کې دننه وسوسې اچوي شیطان خلک دې دکاندار پسې مزه ګوره دا ټیک نه دی بل ته زړه وسوسې اچوي ده پسې مزه بل ته ده پسې مزه نو کاروبار ټپ شي که نه دا کار د چا دی د شیطانانو دی محترمو مختلفو تفاسیرو لیکلي دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اجتنبوا سبع الموبقات قالوا یا رسول الله وما هن رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اوه زیږونه د هلاکت دي د هغې نه ځان ساتئ اوه کارونه د تباهۍ دي او د بربادۍ دي د هغې نه ځان ساتئ صحابه و تپوس کو د الله رسول کم دي نمبر 1 الشرک بالله الله سره شریک جوړول دا تباہی بربادی سبب دی او والسحر او دویم نمبر سحر او جادو وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او ناحق مسلمان وجل سود خوړل د یتیم مال خوړل او جنت تختیدل او پاک دامنو زنانو باندې تهمتونه لګول صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 10 دی زما محترم مسلمانانو دا د جادو حقیقت دی اوس د جادو کې دننه تاثیر الله غورځولی دی وما هم بضارین من احد الا باذن الله ټیک شو نو په دې کې دننه الله تاثیر اچولی دی بطور امتحان اچولی دی امتحان د پاره چې کوم دی په دې کې دننه سره تاثیر اچولی دی چې آیا زما د بندګان څه کوي ما باندې باور او اعتماد ساتي کنه په مخلوق باندې باور او اعتماد ساتي او جادو کفر ولې دی وجم دادا چې جادو په ذریعہ باندې خلقو د الله نه امید او یقین ختميږي په دې مخلوق باندې څه جوړيږي ایمان جوړيږي ولیکم کار چې الله کوي او د هغه الله هغه کار ته مزه د بل نکوم دې ته کفر وینو دې ته شرک وینو نو محترمو د جادو علاج په باره کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په کوم کور کې چې سورۃ البقره ولوستل شي په دې کور کې جادو اثر ختميږي دې کور باندې جادو اثر کوي نه موږ ټکې نه کوو قرآن تلاوت ټکې نه کوو او بیا خلکو بس ګرځو په ما باندې چا څه کړي دي کوي به باندې نو اثر هم بیا کوي کنه دویم نمبر علاج مسنون دعاګانې د سحر د ماښام یار زمونږ پیغمبر ولې مونږ ته دا دعاګانې ښوولي دي چې کور نه اوزې ووایه بسم الله توکلت علی الله
یا الله پتا مې بروس شو کور ته نن وځي زما پیغمبر وي جماعت ته چې نن وځي راوځي مړه حدیث کې راځي وای کم سړی چې لیټرین ته ځي دعا وي وای الله جل جلاله شیطانان د دې زینم لړکې او د دې د یعنی په دې باندې پرده اچي او چې کله دعا او نو یو واشروم ته لاړ شي دا شیطانان په دې باندې لبي کې پښاړي کې ولا تاړي بجاوي ورته ما پیغمبر ولي ویلي دی ما پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کله چې شپه شي آیت الکرسی وای کنه حفاظت نه زما پیغمبر وی کله چې ودکیږي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وادري پیری کنه زما د پیغمبر په هر کار کې د حکمت نه ډک زما محترمو دغه رنګي دریم نمبر علاج د جادو چې په ما باندې جادو اثر ونشي د مانځه پابندي وکړي څوک چې د مانځه پابندي کې پاغه باندې جادو اثر نه کوي دا زه ګرانټډ خبره کوم ګوره مونږ د دې کړو وړو نه وتی یو ابل حدیث کې راځي معوذتين کم چې اخري دو سورتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارها احادیث کې موجود دي چې د اخري دو سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس و د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک هم دا و پیغمبر علیه السلام به دمونه کول مخکې څه کول دم به کول وکله چې د قرآن په نورو آیتونو باندې وغیره باندې اسماء الله وغیره باندې وکله چې دا دو آیتونه سورتونه نازل شو و رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه په دې باندې بدمول کول نو د پیغمبر علیه السلام عادت مبارک داو محترمو چې د دوه سورتونو په ولوستل او په خپل لاس مبارک باندې به چوف کړه دا غوښنه سو په خپل بدن باندې به راخ کړ رښتیا وایي چې موږ چې د کیګو موږ کوم ډرامه ګورو د کیګو کمر تغل موږ ګورو سبلا د تغل وته کې څه شي کم یو دزو والا گیم موږ کو په کم یو کې زموږ خلاص پاتې شم موږ ته دا یاد دي چې اللهم بسمک اموت واحیا موږ به در په در کیګو نه مسلمانانو محترم مسلمانانو نور هم تاسو ډیر دعاګانې شته مسنون دعاګانو کتاب زموږ علماء دیوبند اگر واخلې مسلمانانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې یاد کړئ په دې کې ستاسو دنیا هم خیر ده آخرت هم خیر ده نو محترمو د دې اثرات دالي چې سړی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا شیطان نه دی دا د انسان په دې بدن کې دننه پنځه خخې ډاکټر ته لاړ شه دا غي ټیسټ کې ریزلټ پته نه لګي په الټراساوند کې پته نه لګي په ایکس رے کې پته نه لګي خو بس سړی د تکلیف دی ورته وکړه چې دی یو بلمازه پیر مرید خواته لاړ شي یو خو صحیح خلق دی صحیح اولیاء کرام دي د قرآن او د حدیث پرانا کې چې کوم اولیاء دي یو دا کم چې د کاروباریان دي زر راکه دو راکه پنځه راکه درې واخله څلور راکه څلور راځي پنځه لاړې دا دکاندار اصلی پیر څوک دی زموږ استاد به وي صحیح ولی څوک دی وای جس کے آنکھ میں حیا ہو اور جس کی زبان پہ ذکر لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا دل صفا ہو اور جس کی وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو وہ ہے اللہ کا ولی اور پیر جس کا کیا ہو جس کے نظر میں حیا ہو اور جس کا دل صفا ہو جس کا دل صفا ہو اور جس کی زبان پہ ذکر لا الہ الا اللہ ہو اور جس کے وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو اس پیر کا
इस पीर के शूज हमारे सर के ताज है। इंशाअल्लाह द पार्ट नंबर 1 और नंबर 2 में इंशाअल्लाह मुफस्सल चिकम दे अखबल और बैगान त मुसलमानों का इंशाअल्लाह मुफस्सल द जादू इलाज चिकम दे हमारा जमकड़ी दी तकरीबन यो 10 मसनून अज़कार दी 10 मसनून अज़कार दी कुरान व हदीसना अब इंशाअल्लाह ताला रवान वीडियो के इंशाअल्लाह खपल टोलो मुसलमानों ता मलगरु दवाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।